بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 52 نمبر صفحہ راوړې تختی نمبر 3 حروف مقطعات. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. طالب جان تاسو پرون ویلي دي چې حروف مقطعات ته مقطعات ځکه ویل کیږي چې دا حروف جدا جدا ویل کیږي. دا حروف د یو بل نه جدا جدا ویل کیږي، د وجه نه ورته حروف مقطعات ویل کیږي. طالب جان ماته وګوره، په حروف مقطعاتو کې به یو حرف هم راځي، په حروف مقطعاتو کې به 2 حروف هم یو ځای راځي، په حروف مقطعاتو کې به 3 حروف هم یو ځای راځي، په حروف مقطعاتو کې به 4 حروف هم یو ځای راځي، په حروف مقطعاتو کې به 15 حروف هم یو ځای راځي. یاد بشه لکه یعنی حروف مقطعات چې راځي نو یا به یو حرف یا به 2 حروف یو ځای وي، یا به 3 حروف وي، یا به 4 وي، او یا به څومره لکه 15 به وي. دا به د حروف مقطعاتو نښه وي. او حروف مقطعات طالب جان همیشه د صورت په شروع کې راځي. حروف مقطعات همیشه د صورت په څه کې راځي؟ په شروع کې راځي. مثلا سورة البقره ده، نو سورة البقره د الف لام میم نه شروع ده. د سورة البقره په شروع کې څه راغلي دي؟ الف لام میم. ٹھیک شو. سورة الاعراف راغلي دي، سورة الاعراف اتمه شي پاره کې، نو هغه شروع شوی دی الف لام میم صاد، د دې شروع شوی. خبره پېښ شوې. فرض سورة الصاد راغلي دي، هغه کې څه راغلي دي؟ صاد والقرآن ذي الذکر. نو شروع د څه نه شوې ده؟ د صاد نه شوې ده. سورة القلم راغلي دي، شروع د څه نه شوې ده؟ د نون نه شوې ده. نون والقلم وما يسطرون. یاد بشي. نو حروف مقطعات دا د سورتونو په شروع کې راځي. ښا د بعضی سورتونو په شروع کې چې کوم حروف راغلي دي دقي حروف ته حروف مقطعات ویل کی. طالب جانا په حروف مقطعات کې تاسو یو کرخه ویل ده د الف لام میم نه ولا تر د الف لام میم را پورې دې پورې سبق ویل شوی دی. دا څه لکه نن با کاف ها یا عین صاد د دې سبق ویل کیږي. طالب جان پرون تاسو ویلي دي چې په حروف مقطعاتو کې 15 حروف دي چې د یو الف مرمت به کیږي. په حروف مقطعاتو کې څو حروف دي چې د یو الف مرمت به کیږي؟ 15 حروف. مجموعه سره حي طاهر یا طاهر. طاهر طاهر ویل شي. ها بعض علماء حي طاهره مجموعه لیکلې ده، او بعض علماء حي طاهره ترجمه لیکلې. یاد بشي مجموعه. خاجي نو دا 15 حروف دي چې په دې 15 حروف کې په حروف مقطعاتو کې د یو الف مرمت کېږي، د مد تمدي اصلي ویل کېږي، د مد تمدي اصلي ویل کېږي. او اته حروف دي چې په دې اته حروف کې په حروف مقطعاتو کې د شپږ الف مرمت کوو. 15 الف پکې مد فرعي دي او یو الف پکې مد اصلي. شپږ الف مرمت بکو. مجموعه څه ده؟ مجموعه څه ده؟ لکه کم عسل نقصا، کم عسل نقصا. دا اته حروف دي چې په حروف مقطعاتو کې به پکې لوی مد کیږي. طالب جان کاف ها یا عین صاد دي کې 15 حروف راغلي دي. په شروع کې کاف راغلي دي، بیا ها راغلی ده، بیا یا ده، او بیا عین ده، بیا په اخر کې څه راغلی دي؟ صاد راغلی دي. په کاف کې به مونږه شپږ الف مد کو. څومره مد بکو؟ شپږ الف مره. یو الف مد اصلي او 5 الف مد فرعي. شپږ الف مد بکو. او دې ته مد لازم حرفي مخفف ویل کیږي. مد لازم حرفي. نو په کاف ها یا عین صاد کې به په کاف کې مد لازم حرفي مخفف کو. بیا پس ها راغلی ده، په دې ها کې به یو الف مد کو، د مد تمدي اصلي ویل کیږي. بیا پس یا راغلی ده، په دې کې به یو الف مد کو، د مد تمدي اصلي ویل کیږي. بیا پس طالب جان عین راغلی دی، په دې کې به د شپږ الف مرمت کو، د مد تمدي لین لازم ویل کیږي. د مد تمدي لین
لازم ویل کیږي به په اخر کې صاد راغلی دی په صاد کې به مد لازم حرفي مخفف شپږ لیکونه کو یاد بشي आवाज را دراکي كاف ها يا عين صاد الف جنا ما تو ګورم پکاف ها یا عین صاد کې عین راغلي دي شراغلي دي او تاسو ویلي چې عین د دریو حروفو نه جوړ دی عین د شو حروفو نه جوړ دی په شروع کې عین راغلي دي په میانس کې عین راغلي په اخر کې نون ساکن راغلي دي نو دا عین په اخر کې نون ساکن راغلي دي او وروسته ته صاد د 15 حروفو نه راغلي تاسو وړاندې یو قاعده ویلې و چې کله د نون ساکن یا د تنوین نه پس د حروف یرملون د حروف حلقي او دبا او د الف نه علاوه د حروف یرملون د حروف حلقي دبا او د الف نه علاوه چې د 15 حروف نه یو حرف راشي نو په دینونو ساکن او تنوین کې به اخفا کیږي او د اخفا ته اخفای حقيقي ویل کیږي د اخفا ته اخفای حقيقي ویل کیږي طالب جان چې د ټولو حروف نه الف لري کې شو حروف پاتې شو د ټولو حروف نه چې الف کاکا لري کې شو حروف پاتې شو اتیش حروف پاتې شو ټیک شو بیا د دې اتیش حروف نه با لري کا نو چې با لري کې شو حروف پاتې شو 27 حروف ویش حروف پاتې شو ویش ولې پاتې شو اتیش پاتې شو او ټول حروف څومره دي یو کم درشتي چې طالب جان الف لري کې شو حروف پاتې شو اتیش 38 نه اتیش حروف پاتې شو 28 ٹھیک شو او بیا طالب جان چې بات لري کې شو حروف پاتې شو 27 حروف پاتې شو یا پښتو کې راته یا په عربي کې یا په اردو کې بس یو جبه کې راته وایي ښا 27 ویش حروف پاتې شو او بیا چې د طالب جان حروف یرملون لري کې یا را میم لام و نون دا شو حروف دي شپږ شو حروف دي شپږ حروف دي نو چې د ویشتو حروفو نه طالب جان شپږ حروف لري کې شو حروف پاتې شو 21 حروف پاتې شو 21 حروف پاتې شو او بیا چې د 21 حروفو نه طالب جان حروف حلقي لري کې حروف حلقي شو دي شپږ همزه ها عین ح غین ها د 15 حروف چې لري کې باقي څومره پاتې شو 14 حروف پاتې شو 15 نه پاتې کوتا کا شو پاتې کی 14 پاتې کیږي نو چې کله د نون ساکن او د تنوین نرشتو دا خو ته غلط شوې لکه څه شوې غلط نشوي د ټولو حروف الف لري که باقي څومره حروف پاتې شو 28 پاتې شو بیا چې د با لري کې څومره پاتې شو 27 پاتې شو او بیا چې تی شپږ حروف یرملون لري کې څو پاتې شو 21 پاتې شو او بیا چې د حروف حلقي لري کې څو پاتې شو 15 پاتې کیږي ها څو پاتې کیږي 14 نه پاتې کیږي 15 پاتې کیږي ها منفي دغه بیات کې ها منفي چې څنګه کې هغه بیات کې دغه پړاوته وي کسه وته وی لکه پړاوته وي دا په خیال کې نو چې د 20 حروف نه 15 حروف شپږ حروف حلقي لري کې تقریبا 15 حروف پاتې کیږي نو چې کله د نون ساکن او د تنوین رش اوم د دقه باقي 15 حروف نه یو حرف راشي نو په دې نون ساکن او تنوین کې به اخفا کیږي او د اخفا ته اخفای حقيقي ویل کیږي د اخفا ته اخفای حقيقي ویل کیږي یاد بشي نو دلته د عین په اخر کې نون ساکن راغلي دي او بیا د نون ساکن رشتو صاد راغلي دي صاد ګوره الف خو ته لري شو بام ته لري شو په حروف یرملون کې صاد نشته په حروف حلقي کې صاد نشته کوم حروف کې صاد راغی 15 حروف کې د نون ساکن نرشتو طالب جان صاد راغی په نون ساکن کې به اخفا کیږي او د اخفا ته اخفای حقيقي ویل کیږي سره د غن انیخه غن انیمم کیږي आवाज را لراکه کاف ها یا عین صاد دو حروف راغلي تاسو ویلي چې حروف مقطعات
کله نا کله به یو راځي او کله نا کله به دوه راځي. نو دوه حروف راغلل. طه تاسو په حي طهوره کې ویلي دي چې طام پکې راغلی په حي طهوره کې او هم پکې راغلی ده. نو طالب جان دی طه کې به څومره مد کوو؟ طه کې به یو الف مد کېږي او ها کې به د یو الف مد کېږي. طه به ډکه ویلې کېږي او ها به باریکه ویلې کېږي ځکه چې طه په حروف مستعلیو کې راغلی ده او ها په حروف مستفلو کې راغلی ده. اواز راځه راکې طه طاسيم ميم عربیان ما ته وګوره تاسو وایئ چې حروف مقطعات په کله کله درېیم راځي. څو به راځي؟ درې به راځي. نو طه شین میم دا درې حروف راغلي دي. په شروع کې طه راغلی ده، بیا ورپسې سین راغلی دی، بیا ورپسې میم راغلی دی. طالب جانه تاسو وایئ چې سین د څو حروفو نه جوړ دی؟ درېونه. د سین په شروع کې سین راغلی، منځ کې مد راغلی، په آخر کې نون ساکن راغلی دی. د شین په آخر کې طالب جان لاندې ورسره والي لیکلي دي. د شین په آخر کې نون ساکن راغلی دی او وروسته تی میم راغی، میم متحرک. او تاسو ویلي دي چې کله د نون ساکن وروستو د حروف یرملون یو حرف راشي نو د دې نون ساکن به ادغام کیږي. د دې نون ساکن به څه کیږي؟ ادغام کیږي. نون به په میم کې څه کیږي لکه مدغم کیږي. یا داسې وایه چې دا نون به د میم په جنس باندې بدلیږي، یعنی د دې نون نه به میم جوړ کړي او میم به په میم کې څه کوي لکه مدغم کړي. بعضې خلک وایي طاسین میم دې کې اظهار کوي، اظهار پکې نشته، دې به څه کوی لکه ادغام به کوو. تاسو ویلي چې په حروف مقطعاتو کې به د ادغام ولا قاعده څه کېږي؟ جاري کېږي. اواز راکړئ سره د غونډې نه غونډه زماني به هم کېږي. طاسیم میم طاسين ياسين صاد حميم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.